بیا موږ تاسو کم زناور اخلو هغه کې فقها او څه عیوب ذکر کړي چې کدا عیوب بیا قرباني نه کیږي اخکر کچری دا زناور اخکر بالکل بیخ کې مات شي او دسه مات شي چې ادن نه مزغخ کاری یا د اخکری دسه مات شي چې د کم سر باندې غټ اډو کې د داغ کاری په دې زناور باندې قرباني نه کیږي اور کچری اخکری کټ شوی وو یا د دینه خول لري شوی وو خول اکورته لري شي یا بچپن نه پیدایشي ور کوټی دي یا کیمیکلز ور باندې لګولې دي اخکری سره شوی نه دي دسه زناور باندې قرباني جایز ده اور دا عیوبونه پاک زناور به ولې عللې زکه چې ته د قرباني کې د محض الله رضا ده پر کې الله په نوم باندې به دسه زناور ذبح کوي چې غدا عیوبونه پاک وي څنګه ځان د پر خص شیخ وخی خشیس وخی دسه الله رب العزت په نوم باندې کم شیز قرباني هغه زبردست اور اعلی تیرې هغه د عیبونو نه پاک وي کله زناور غوږ درېمې سینا زیات کټو بیا به قرباني نکېږي فور ایگزامپل د زناور غوږ 6 انچ ته شپږ انچه دا کومه درویسو کې تقسیم کو نو 2 انچ جمع 2 انچ جمع 2 انچ 6 انچ په جوړ شي کدی کې 2 انچ کټو قرباني کیږي خو که 2 انچو نه زیات کټو بیا قرباني نه کیږي کچری د زناور غوږ درېمې سینا تهایی سینا 1/3 نه کم کټ شوی او نه دی باندې قرباني جایز ده کچری دا غوږ اوږدوالی کې د څه کټ شوی وي بیا هم قرباني جایز ده اور کدا غوږ لکشان کټ شوی خو زناور پورې یا نخته دی کټ شوی نه دی بیا هم قرباني جایز ده غوږ کې سروي دی بیا هم قرباني کی دسه زناور باندې بیا قرباني ټیکتا او جایز ده هم اندغه رنګي پوزا کچری د درېمې سینا زیاته کټ شي وي پدې باندې بیا قرباني نه کیږي ک درېمې سي برابر یا درېمې سینا کم کټ شي وي بیا به قرباني جایز ده ک نکیل اچولو د پر پوزا کې سروي کړي شي وي بیا هم قرباني جایز ده په دسه زناور باندې قرباني کیږي غخونه کچری د زناور ټول غخونه وتلی دي خوراک نشي کوي یا اکثر غخونه نشته دي خوراک نشي کوي په داسې زناور باندې هم قرباني نه کیږي یو دوا غخونه ماتوي یا متاثر دي خوراک خټیټ کوي عمرې برابر دي نو قرباني په جایز ده دغه ځکه یو مسله باندې ځان پويږي تمنډي تلاړې زناور خلې کچری د کم سوداګر نه ته زناور اخلي دا قابل اطمینان دي ثقه سره دي دروغ نه وي دا زناور خپل باندې ساتل او ته وی چې دا د 2 کالو دی اوس ته دیغه خونه شته که نشته خو چې ته په مطمئنی چې دا سړی دروغ نه دا د 2 کالو دی هغه باندې قرباني جایز ده عام طور باندې په سوداګر خبرو باندې به اطمینان نه کوي دیو جن هغه وی چې د 2 کالو دی خو چې ته مطمئن نه په باندې ستا قرباني نه کیږي اوس په کې پته نشته دیو سو کیمیکلز استعمالي اپریشن او دوی دوه غخونه ورته یا مسنوي واچي یا ورته په زور وبسي دیو جن دې کې عمر شرط البته د توي چې 2 کالو دی او غخونه هم پوره دي چې ته مطمئن نه بس ټیک دي نور غخونه باندې زمونږه چونګې د شي سره واستاشتنه پویګم نه چې کم ماهر سوداګر وي دینداري غنه به تاسو کې چې د زناور وګوره آیا د 2 کالو دی او کنه دی ځان به خبره تاسو پوه شئ عموما به سوداګر په خلی باندې اعتماد نه کوي غا دروغ وي خپل پیسو د لپاره اخرت یا سي برباد کړي ځان ته دی باندې نه پويږي چې ما دا کم عمر زناور په دې مې خرڅ کو دی قرباني برباد شو ځم سره برباد هغه پیسو سره کار دی ندی و جن دې کې ډېر زیات احتیاط کوي جبا کچري د زناور د درېمې سینا زیاته کټوا په دې باندې قرباني نه کیږي کچري د درېمې سینا کما کټوا په دې باندې قرباني کیږي د سره سترګې
کچری زناور دواړه سترګې وړاندې وي قرباني نه کیږي یو وړاندې وا بیا هم قرباني نه کیږي نظر کم دی کچری د درېمې حصے نه کم نظر کم دی بیا به قرباني جایز ده اور که د درېمې حصے نه زیات نظر کم او بیا قرباني نه کیږي سترګې کاږي دی قرباني پکېږي اوس د درېمې حساب معلومه یې څنګه چې دا نظر یې څومره کم دی هغه طریقې کار دا دی چې کم مال سروې ته اخسته غابه وتړي اور 2 ورځې به یا یو ورځ به خوراک ور نه کې چې خو وږي شي بیا چې کم سترګې ټیک تا هغه به کولاو کې اور چې کم سترګې نظر کم دی دا به کپڑے سره ایسه سره ورته پټه کې بیا به لري نه واخه شروع کې واخه ورته نږدې کې تبي اندازه ولګي چې دې فاصله پورې خو دی د سترګې ټیک کار کې دی ته دا واخه کاری بیا ورته صحیح سترګې وتړي چې کم سترګې نظر کم دی هغه ورته کولاو کې بیا به ما هغه زنه فاصله نه به هغه واخه راوړي چې کم ځکه د جنور تا طرف ته روان شو د وخی او بشند پوښه دغه ځای پورې دی نظر کار کوي نه چې مخې کم تا نه پاخسته او دا نه پاخسته دا بخپل کې پلس ماینس کې اندازه بولږي چې د درېمې حصہ جوړیږي کنه جوړیږي کدرېمې حصے جوړی دا یا د درېمې حصے نه کم وا بیا به قرباني جایز ده اور کدرېمې حصے نه زیات نظر کم او بیا قرباني جایز نه ده زما به خبره تاسو پوه شئ جی هم اندغه رنګي دتی مسله ده چیلے یعنی ویزا اور گڑا کچری دی یو تے وچ شوی ہو یو تے وچ شوی دی یا کٹ شوی دی یا پیدیشی نشتا اور یہ دا سر دس کٹ شوی دی چی دی کم بچے دی غادا تے نشی رو دلے دی صورت کی پدی باندې قربانی نکی گی غړ زنور اوغا میغا یا غوا کچری دی دوا تیونا کټ شوی وو یا وچ شوی دی یا داسې بیماری خراب شوی دی چې هغه وجود نشته دی نه دی صورت کې پاغي باندې هم قرباني بیا نه کیږي کده اوه وای غوا اور میغه کچری یو ته وچ شوی او یا کټ شوی نغي باندې بیا قرباني جایز ولی اکثر موجود یو نشته دی خوړو کې مال کې ور کوټي زناور کې کا یو ته وچوي او پغه باندې بیا قرباني نه کیږي زما به خبره تاسو پوه شئ جی دې سره لم یا لکه کچری درېمې حصہ یا دینا کم کټو بیا به قرباني جایز ده کدرېمې حصے نه زیات کټو بیا به قرباني نه کیږي ندا لم اور لکه کې بده دی خیال ساته دې سره اعلی تناسل د زناور شرمګا خاص کر نر کچری د نر زناور شرمګا کټ شوی وا یا داسې بیمار دی چې جما نشي کولای نغي باندې قرباني جایز ده هم اندغه رنګي خصوصیتین ټیسټس د کمی انډي دي دا یا کټ کړي شوی وي اور یا ماشین سره ته دباو کړی وي چې د دې کم کار دی غي پریخي وي داسې زناور باندې قرباني جایزه بلکې افضل لا ولی د خاصی زناور غوخه ډیره بهترینه غوخه وي کچری یو انډه وا یو نو بیا به قرباني جایز ده ولی چې کله دواړي نوی قرباني په جایزه نه کوي نو نه دی کنه نو خصيتینو کې د زناور کم دو انډي دیږي کې مسلې حکم دسي دي چمړه کچری د زناور چمړه دومره خراب وا پمن شوی دی چې دی کې چینجی شوی اور د زناور غریبي دومره کمزور کړي دي چې خوراک نشي کوي اور اډو کې دنه کم مغز غا ختم شوی دی اور خوراک نه کوي داسې زناور باندې هم قرباني جایز نه ده ها کچری سرمن متاثره وا خو خوراک خګي صحتي خدي چینجیم به اگر چی شوی دی خو صحتي خدي خو سورب دی نه داسې صورت کې بیا په دې باندې قرباني کول جایز دی زناور باندې ویخته اور وړه زهره خبره چیرې باندې ویخته دي اور ګډ ګډي باندې دی باندې وړې دي کچره دا کینچی سره کټکړی شوی وي یې سوزولې وي
یہ ماشین سره بالکل ختم کړي په دې باندې قرباني جایز ده ولی د ویختو او د وړې کټ کولو سره زناور باندې څه اثر عیب نه پیدا کیږي دا څه کمزورتیا نه ده زناور لیوانه دی کچره د زناور د لیوانتوب هغه درجه ته ورسی چې دا خوراک سکاک پری دی په دې باندې بیا قرباني جایز نه ده کچره لیوانتوب یا کمکلتوب کې شته د خو کمی درجه کې د خپل خوراک سکاک وبس کې نه بیا به قرباني جایز ده کچره زناور حملو خېټه کې بلار باوا ندی صورت کی کچره قریب الولادت ته بچي پیدا کیږي لږ وخت پته دی په دې باندې قرباني جایز ده خو مکروه ده بعضو خلکو ذهن کې دا پرته وي چې کله د زناور خېټه کې بچي وي د دې قرباني جایز نه ده دا خبره غلطه ده قرباني جایز ده خو زیات نه زیات کراهت دی کراهت مطلب کم ثواب ډیر ثواب ملوي دل پکارو هغه ثواب درته نه ملوي نور قرباني جایز ده قرباني د کی اور کبیر کو دسي زناور غوا دا یا مثال په تور باندې ګډه ده چې هر یو زناور بالکل بلار باندې د بیا په قرباني جایز ده اور کچري دا زناور دسي دي چې دا بانچته مو ورته پښتو کې شاند وایو اړو بچی نه پیدا کیږي بیا په قرباني جایز ده دا څه مسله نه ده دسي زناور باندې قرباني کول جایز ده زناور خپا ماته ده یا ګډ دی کچری د خپا اوا کی ګرځي پس مکه باندې اړو لګی نه په دروغ په مزل کې په دسي زناور باندې قرباني جایز نه ده او کله خپې زخمی ده یا خوګه ده خدا مکه باندې خپا لګی او مزل کوي بیا په دې باندې قرباني جایز نه تاهم کچری د زناور ته سو وخت کې سبقولو هغه وخت کې خپې ماته شوره غورځیدو کې هغه خیر دی کای پیدا شي هغه وخت کې په دسي زناور باندې قرباني جایز ده ولی خامخا زناور غورځي هغه ځان خلاصي دی بیره غورځي یې بیا اخر متیږي یې بیا سترګاړاند شي یې بیا خپا ماته شي نه د زناور در غورځولو وخت کې کس عیب زناور کې پیدا شي دسي زناور باندې قرباني جایز ده د سره قرباني نه متاثر کیږي زما په دې خبره تاسو پوه شئ شي کچره د زناور سخت بیمار دی شدید بیمار دی دسي بیمار دی خوراک سکاک نه کوي اور ډیر زیات انتهایی کمزورې دی او به هم نسکی او سری هم نه دسي زناور باندې قرباني نه کی ولی هغه شی زره وسه چې غونډې منډي کې چانه خزوغه تر وسه نه شدید بیمار چې خوراک سکاک نه کوي هغه زناور باندې هم قرباني جایز نه ده